امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله روان شو د خپل کور ټول خلک ځان سره روان کړل، زنانا د خپل کور بچي خپل ماشومان دای ټول ځان سره روان کړل. په لار امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې تیریږي اهل بیتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر لوی نسبت ده. امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره اطرافونه داخله کوم روانيږي کوفه ته، مونږ زو بسل ته وتا سره اوسېږو، ډېر لوی قافله سره کوفه ته روانه ده. امام حسین رضی الله تعالی عنہ سفر کوفه طرف ته ده او الته کوفه کې حالات لګیا دي بدلیږي. د کوفه گورنر په دغه وخت کې چې کله مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ تلو، د کوفه گورنر نعمان ابن بشیر الانصاری رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک صحابي و، ډیر نیک انسان، عادل انسان، بهترین گورنر، کوفه کې داسې امن او امان قائم کړو، بهترین گورنر. خو دبره به حکمران یزید رااله، نو چې حکمران ظالم شي نو بیا لاندې گورنر هیڅ نشي کولای، ځکه گورنر خو د حکمران او د بادشاہ د حکم تابع وي. نو نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ د مکه گورنر، کله چې یزید ته پته ولګی چې مسلم ابن عقیل د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ قاصد راغله او د کوفه جایزه هغه حالات هغه ستدي، او امام حسین رضی الله تعالی عنہ کوفه ته دراتلو دعوت ورکړي او د کوفه خلکو متفقه رائے ادا ده چې موږ د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس بیعت کو او موږ امام حسین رضی الله تعالی عنہ مشری او داغه حکمرانی منو او زما حکمرانی نه مني. نو یزید د بصری گورنر عبید الله ابن زیاد انتهایی ظالم انسان، صفاک انسان، درنده انسان، دته خط لیکو چې ته د بصری دا گورنری پریدا او تلاشه د کوفی گورنری سنباله کا او د کوفی د خلق سنبال کا چې ګوره د خلق ما نه وانه وړي. او امام حسین رضی الله تعالی عنہ مخنوي چې د کوفی ته داخل نشي. عبید الله ابن زیاد چراله مسلم ابن عقیل په کوفه کې دی چراله نو دا خپل د مخ دای پټ کړو او په اسماء سور را روانو کوفه ته داخل شو. خلق پسې شو، د خلکو ګمان دی امام حسین رضی الله تعالی عنہ رااله، دا قافله د خلکو پسې را روانه ده، د قصر شاهی ته روان دي، د بادشاہ محل ته روان دي، خلک پسې دي، د داس روانو قصر شاهی ته چې کله ورسېدو په دغه وخت کې د ظالم د نقاب لري خلکو چې ولیدو د عبید الله ابن زیاد دی، خلکو ګوتې په خله کې ورکړ. داغه ظلم خلکو ته معلومو، صفاقیت خلکو ته معلومو، داغه درندگی خلکو ته معلومه وا. خلک حیران شو کوفه ته عبید الله ابن زیاد خو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ پته مو د ظالم سره بسکو دی به څوک سنبالي، دی خو به لوی ظلم وکي. عبید الله ابن زیاد چې کله رااله گورنر شو او د په کوفه کې ودره د قصر شاهی مخه ته خلکو ته وی د کوفه خلکو ما ته خبر رسیدل چې تاسو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس بیعت کوئ او داغه قاصد دلته تاسو سره موجود دی او امام حسین رضی الله تعالی عنہ تاسو مدعو کړی د کوفه ته، هغه په لار دی، په سفر دی او کوفه ته را روان دی. ما تاسو لا په دې عوض یو تحفه راوړې ده او دا تحفه به هر هغه چاته ملويږي چې د یزید د حکمرانۍ او د بیعت نه انکار وکړي. خلکو ورته کتل څه تحفه راوړې ده، خپل تورې د نیام نه راوستله وي دا تحفه مې تاسو لا راوړې ده، که چا دا خبره وکړه چې زه د یزید حکمرانی نه منم. خلکو یریدل، خلک پشاشول. دا خلق چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره وعده کولی خطوط ورلېګل، خپل وعده ما تکړه به وفای وکړه او پشاشو د عبید الله ابن زیاد نه ویریدل. عبید الله ابن زیاد اعلان وکړ داغه قاصد د امام حسین رضی الله تعالی عنہ قاصد نه پکار مسلم ابن عقیل دی ور الله استړل ورک. امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا قاصد او داغه ترز مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ عبید الله ابن زیاد قتل کو، شهید کو. او دا پیغام امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته ورسو چې ګورستا قاصد دلته شهید کړی شو، عبید الله ابن زیاد دا د کوفه گورنر شو او ته کوفه ته نور مرازه. امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې دا پیغام ورسېدو، امام حسین رضی الله تعالی عنہ مقام زباله یا مقام زیاله دا دونه راغلی پر روایتو کې د مقام ته رسیدل. امام حسین رضی الله تعالی عنہ التخیمه ولګولې، خپل د مرګورو سره مشوره وکړه، اهل بیت خپل کې مشوره وکړه په خیمه کې. امام حسین رضی الله تعالی عنہ بار او تعام اعلان وکړ خلکو ته زمونږ د اهل بیت مشوره په دې رااله چې مونږ کوفه لزو، مونږ د مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ احتساس او داغه بدله الو، مونږ د کوفه خلکو نه داغه د ویني احتساب الو، مونږ اهل بیت کوفه ته زو. البته زمونږ په مشوره کې دا اتفاق رائے شوه دا چې دا اطراف او د خلک چې مونږ سره روان شوي دي د نیک فعلی بنیت باندې
د نیکی په نیت باندې همدردۍ په نیت باندې دا خلک کوم سره تلل غواړي عمر ته اجازه دی او کبیر ته واپس کوړه دی اجازه دی ځکه د کوفی په دې سفر کې شهادت دی کوفی په دې سفر کې جنگ دی د کوفی په دې سفر کې ظالمانو سره مقابله ده نو که تاسو واپس تلل غواړئ تاسو اجازه دی دا نور خلک د هغه ځای نه قافله در قافله واپس کېدل امام حسین رضی الله تعالی عنہ مخ په وړاندې سفر شروع امام حسین رضی الله تعالی عنہ کربلا مقام ته ورسېدو ل میدان کربلا ته داخل نه دی بهر د کربلا نه 1000 لشکر د حر ابن یزید په قیادت کې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ مخه ته ودرېد دا حر ابن یزید ډېر ښه سړی و ډېر نیک انسانو خو چونکې عبید الله ابن زیاد را لېږلی چې امام حسین به نه را پرېږدي مکې ته عفوا کوفې ته نو دی راغلی په دغه مقام ورته ودرېد مخنیوی وله وکړو وی ته ولې راغلی حسین رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه وی زه عبید الله ابن زیاد لېږلی یم او ما ته دا حکم کړی دی چې حسین رضی الله تعالی عنہ به کوفې ته نه پرېږدي نو ته کوفې ته نشې تللی زه تا نه پرېږدم دې نه وړاندې تا ته راتلو اجازت نشته امام حسین رضی الله تعالی عنہ دته وی ګوره زه راغلی یم او د کوفې خلکو ما ته خطوط را لېږلي دي او ما سره وعدې کړي دي معاهدې کړي دي ما سره وفا کړې ده د وفا اظهار یې کړی دی که دا خلک به وفا شروع ګرداني وکړله نو خیر دی هېڅ خبره نشته دی خو زما تره زوی دلته شهید شوی دی مسلم ابن عقیل زه به کوفې له ځم زما لار خالي کړه چې زه لاړ شم کوفې له او کما کوفې ته نه پرېږدي نو بیا را سره په دریو خبرو باندې اتفاق وکړه حر ابن یزید ښه سړی او دا شرایط وله ولیکل عبید الله ابن زیاد ته یې ولېږل وی صلح ته خبره برابره ده امام حسین رضی الله تعالی عنہ تیار دی صلح کوي دا درې شرایط یې پیش کړي دي وی یا مې پرېږدئ واپس لاړ شم یا مې پرېږده سرحد ته چې جنګ وکړم او یا مې یزید سره مخامخ کړي چې خپله خبره ورسره وکړمه نو بس دا خو د رپورټ د زما د طرف نه نور د حکام بالا فیصله څه ده عبید الله ابن زیاد دا خو ډېره ښه خبره ده خوشحاله شو په دې وخت کې د خوشحالۍ اظهار وکړو چې ګوره خبره صلح ته برابره شوه وی دې واپس لاړ شي ورسره خوا کې یو کس ناست دی دجال دغاباز شمر ابن ذوالجوشن دا ډېر زیات دغاباز انسانو امام حسین رضی الله تعالی عنہ قتل او وینه دغه سړي په لاس دی عبید الله ابن زیاد ته وی امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته د واپس لو اجازه مو ورکوه ځکه که د واپس لو اجازت دی ورکو د په رجب کې د مدینې نه مکې ته تللی دی 15 میاشتې وشوې د خپلې خبرې نه په شا شوی نه دی یزید سره ډېرې خبرې اترې شوي دي خو نه پرېږدي دا خبره نو که دی واپس لاړ نور مضبوطېږي بیا به راځي کوفې له واپس یې خو مه پرېږده او که دی ته یزید نه پرېږدو نو یزید خو ویلي دي چې ما له به یې نه را پرېږدي او کوفې ته به یې هم نه پرېږدي نو لهذا واپس لو اجازت والا مه ورکوه هغه 4000 کسانو د عامر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی دا هغه په کمان کې 400 کسانو صفایان ولا ورکړل ولاړ شه امام حسین رضی الله تعالی عنہ په دې کې ایثار کې مو پرېږدي کوفې ته او ما واپس مکې ته راتلو اجازت ولا ورکوي او نور ورسره معاملات ته کو دا د 5000 قافله رااله امام حسین رضی الله تعالی عنہ میدان کربلا ته کو شوالته خیمه ولګولې الته پړاو واچو دا 2 محرم سن 60 هجری دا چې امام حسین رضی الله تعالی عفوا سن 61 هجری داخله شو د 2 محرم سره امام حسین رضی الله تعالی عنہ میدان کربلا ته کوش په دې مابین کې د دې معاملات ته کیږي یو بل سره خبري اترې خطوط ته کیږي عبید الله ابن زیاد ناراضي د عبید الله ابن زیاد د طرف نه مختصرا درته دا شرط دی چې تبه زما په لاس بیعت کوي نه دی یزید له پرېدم نه دی کوفې له پرېدم نه دی بیرته مکې له پرېدم ما په لاس بیعت کوي هغه ورته وی سبا چته او سبا د چته خوروای زه د چته په لاس بیعت نه کوم نو داغه خوروا بس ومنه ته خداغه چابړو سي ته خداغه چمچي ته خداغه ګورنری زه د یزید په لاس بیعت نه کوم حساب په لاس بیعت کوم ته خداغه نغټ ظالمي ته خدا بس